بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الإثم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. نن چې کوم آیاتونه د درس لپاره مقرر دي د دې آیاتونو تعلق د اخلاقیات او د آداب معاشرت سره ده. دا یو ډېر زیاته اهمه موضوع ده او دا موضوع اکثر په مذهبي مجالسو کې خلق نظر انداز کوي. پکار دا وا چې دې موضوع طرف ته زیاته توجه وي، ځکه چې عام طور باندې زمونږ نظام هغه د اخلاقیاتو نه بالکل تقریبا عاری کېدو والا دی. آداب څه ته وایي، اخلاقیات څه ته وایي، معاشرت څه ته وایي، د یو بل د حقوقو ادایګي څه ته وایي، د مینې د محبت ژوند څنګه تیرول پکار دی او د هغې دپاره څه اصول دي. نو دا قسمه خبرې په ډېرو کمو مجلسونو کې کېږي. زموږ نظام تعلیم خو تقریبا د اخلاقیاتو نه عاري کېدو والا دی. اوس ورو خلکو ته ذهن کې دا خبره راځي چې یاره اخلاقیات یو شی دی، ځکه چې په دې باندې پوه شو چې د دنیا نظام خو ټول په کمپنیانو باندې روان دی. نو هلته کې بیا وایي چې یاره په دې کې څه اخلاقیات پکار دي. بیا ورو ذهن ته رالل چې یاره په دې فلانکې شعبه کې هم څه اخلاقیات پکار دي، په دې فلانکې شعبه کې هم اخلاقیات پکار دي. حال دا دی چې اوس داسې خلک هم شته چې هغه وایي چې یاره فرض کړه انجینرینګ د اخلاقیاتو سره څه تعلق دی. انجینرینګ خو یو فن دی او د هغې فن به څه اصول وي او څه طریقه به وي او د هغې به څه ضابطه وي. نو د دې د اخلاقیاتو سره څه تعلق؟ ما ته یاد دي په دې پنجاب کې په یو علاقه کې یو پل جوړ شوی او په سبا له د هغې افتتاح و، یو وزیر وله را روان او نن په هغه پل باندې میخه روانه وه، هغه میخه یې برداشت نه کړه او هغه پل ښکته پرېوته. نو چې د اخلاقیاتو ضرورت نشته دی، نو د انجینرینګ تعلیم خو هغه چا کړی چې چا دا پل جوړ کړی و. کنه هغه انجینر ته هم دغه سبق معلوم و، هغه ځکه انجینر و. هغه ټیکهدار ته هم دغه چل معلوم و، سیمټ هم په بازار کې خرڅېده، هغه هم راوړي و، مزدور او ګیلکار هم. نو بیا دا څه شي کمی و چې دا پل سبا له د هغې افتتاح کېده او نن هغې میخه برداشت نه کړه، سبا به په دې ګاډي څنګه تللی. اوس دنیا دې ته په دې وجه باندې راځي چې هغه په دې پوهېږي چې یاره په دې کاروبار کې نن سبا خو دنیا ټوله کاروباري ده. یاره جی په کاروبار کې چې اخلاقیات نه یو ایتکس پکې نه وي نو بیا کاروبار ناکام. اسلام یوازې د کاروبار دپاره د اخلاقیاتو خبره نه کوي. اسلام وایي چې دا د انسان یو وصف دی، انسان د زناورو نه د باقي مخلوقاتو نه چې په څه خبره جدا دی، نه په هغې کې یو دا ده چې په ده کې اخلاقیات دي.
څه څیزونه چې الله تعالی په انسانانو باندې د هغې خوراک حرام کړی دی، نو د هغې وجه دا ده چې هغه د انسان په اخلاقیاتو بد اثر پرې باسي، خوراکونه په هغې اثر پرې باسي، رویه په هغې باندې اثر پرې باسي. نو په اسلام کې د اخلاقیاتو ډېر لوی اهمیت او د ماده پرستۍ پرې ژوند کې بیا د اخلاقیاتو دغه صورتحال اگر چې تجربې نه بعد ورو بیرته واپس هغه څیز ته را رواني. تاسو به حیران شئ، په برطانیه کې تقریبا 100 کاله مخکې یو تنظیم جوړ شوی دی، هغې ځان له نوم ایښودی دی بیک ټو بیسک، چې راځئ خپل هغه بنیاد ته واپس ځو. هغه وایي چې دا څه کېږي دلته، دا خو زمونږ عادات او اطوار او دا خو زمونږ اصول او ثقافت او زمونږ تهذیب او زمونږ روایات خو دا نه وو، هغه زمونږ روایات خو پامال شو، دا خو مونږ بل طرف ته روان شو. نورو خلق بیا د اسلام او د غیر اسلامی افکار په منځ کې فرق صرف دا دی، د اسلام مونږ ته خبره اسانه کړې ده چې په الله او رسول باندې اعتماد وکړئ چې دا اصل ته وایي د دې نه اخوا خبرې کوئ، د دې نه اخوا خپلې تجربې کوئ. او انسان وایي چې نه زه به په هره خبره تجربه کوم، نو تجربې نه بعد چې بیا زه به پوه شم نو هله به زه بیا منم، نو د هغې په وجه باندې وسایل هم ضایع شي، عمر هم ضایع شي، وخت هم ضایع شي. او آنچه دانا کند نادا ولی بعد از خرابی بسیار هوښیاران چې څه کوي بېوقوف هم اخر هغه کار د راځي خو ورانه یې وکړي نو بیا اله. نو دا اولنی بنیادی شی دی، ځکه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په قیامت کې به په هغه میزان کې چې په کوم میزان کې به د خلکو اعمال تللی کېږي په هغې کې به د بهترو اخلاقو نه زیات دروند شی بل نه وي. او نبی علیہ السلام فرمایي خیارکم خیارکم اخلاقا، تاسو کې غوره خلق هغه دی احاسنکم اخلاقا چې د چا اخلاق بهتري. خیارکم خیارکم لاهله وانا خیرکم لاهلی، په تاسو کې غوره خلق هغه دی چې هغه د خپل کور د خلکو دپاره ښي، او زه په تاسو کې ټولو کې د ټول د خپل کور د خلکو دپاره زیات بهتر یم. نبی علیہ السلام فرمایي. بیا تاسو ګورئ چې په مغرب کې که د ایتکس او د اخلاقیاتو دا طرف ته توجه راغلی ده، نو هغه په کمپنۍ کې او په ادارو کې خو راغلی ده، خو په کور او په خاندان په نظام کې رانله. حالانکې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټولو نه زیات د اخلاقو چې توجه ورکوي نو هغه د خپل کور د هغه خاندان د هغه فیملي د هغه بنیاد نه شروع کوي. او یورپ له هغه ځای ته نه دی رسېدلی. تاسو ته پته ده چې هلته د ښځې او د خاوند په منځ کې هغه تعلق نشته دی چې کوم تعلق پکار دی. ښځه د خاوند هغه احترام نه کوي او خاوند د ښځې هغه خیال نه ساتي چې که چېرته کې دا ښځه په یو کمپنۍ کې او یا په یو کارخانه کې او یا په یو دفتر کې ملازم وي او د خپل باس د خپل هغه ای سی آر دپاره او یا د تنخوا دپاره او یا د هغه د پروموشن دپاره او یا د څه دپاره چې د هغه کوم خیال ساتي هغه په کور کې د خاوند نه ساتي. ځکه چې هلته اخلاقیات دي او د اخلاقیاتو هغه دروازه صرف د هغه کمپنۍ او د هغه دفتر او د هغه بهر نظامه پورې ده، کور کې دم نه بیا دا څیزونه نشته. حالانکې رسول الله صلی الله علیه وسلم او قرآن چې په کومه خبره زور ورکوي هغه دا دی چې د دې اخلاقیاتو بنیاد د کور نه شروع کېږي. د ټولو نه اولنی شی دا دی چې سړی په کور کې څنګه دی. نن چې دا کومه موضوع ده نو دا د دې مسایلو سره متعلقه ده. دې کې به مونږ بعضې داسې آداب ته توجه راګرځو چې هغه آداب هر چا ته معلوم دي خو هغه څوک بیانوي نه. که پلار یې بچي ته بیانوي نو بچی په هغې خفه کېږي چې ښه دا ته ما ته ولې وې. که استاد یې په سکول کې یا په کالج کې او په یونیورسټۍ کې شاګرد ته بیانوي وایي ته خو د موضوع نه خوا دې خوا شوې، ستا موضوع زه خو دلته دې دپاره نه یم راغلی. په انجینرینګ کالج کې به یو جوان ته چې ته اخلاقیات وایې زه خو دلته انجینرینګ زده کولو راغلی یم. که په میډیکل کالج کې ورته وایې زه خو دلته میډیکل نه راغلی یم، نو زه خو دلته اخلاقیاتو نه یم راغلی، ته ما ته کومې خبرې کې. دا هغه بنیادي غلطۍ دي چې د هغې په وجه باندې زموږ معاشره بالکل د مغرب د معاشرې نه هم پسې ډېره زیاته بدترین تباهۍ طرف ته روانه ده. نو د دې خبرو خیال ساتل پکار. حقوق العباد د بندگان حقوق دا یوازې هغه حقوق نه دي چې کوم فرض دي، دا هغه هم دي چې کوم آداب دي چې کوم د ژوند د تېرولو د ژوند د ښه کېدو تعلق چې د کومو خبرو سره دی. مثلا په هغې کې د ټولو نه اولنۍ خبره د والدینو حقوق دي. د هغې په باره کې تذکره دلته قرآن وایي. سورې بني اسرائیل کې چې الله تعالی د اسلامي حکومت کوم منشور بیانوي
یا هغه تحفه ورکوي قوم ته چې کومه تحفه نبي علیه الصلاة والسلام د بره نه راوړې وه. یو پلار چې چېرته لرې سفر باندې لاړ شي چې بیا واپس راځي خپلو بچو له تحفه راوړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم معراج ته تللی دا د ټول امت پلار دی. نو د هغه ځای نه نبي علیه الصلاة والسلام خپلو بچو له یو تحفه راوړې وه. هغه تحفه څه ده؟ هغه د سورې بني اسرائیل دی. په دې کې ډېر زیات د معاشرې آداب بیان شوي دي. هغه آداب یوازې دا نه دي چې د الله تعالی حق به ادا کوې، د الله تعالی د حق نه بعد فوراً په هغې کې د والدینو، د ذوي القربا، د رشته دارانو، د خلکو سره د ښه سلوک، دا ټولې خبرې پای دا د اسلامي حکومت یو قسم له منشور دی. په هغې کې به د دې خبرې تذکره راځي. د مور او پلار د آداب سره سره بیا د پلار هم ذمه دارۍ دي د خپلو بچو په حق کې. نن سبا د پلار ذمه داري صرف دغه ده چې د ښه نه ښه سکول وله وګوره، بهترین نه بهترین سکول چې انګریزي ښه زده کړي، چې د کچاپ نه بلکل د کچي نه دغه پریپ نه په انګریزۍ کې خبرې شوې. یاره جي بس انګریزي ترقي ده. دا خو خیر زما موضوع نه ده، دا د تعلیم دپاره موږ مخکې وروستو بله موضوع ایښودې ده، دا په هغې کې وایو. خو د هغې نه بعد بیا چې دی به آداب څنګه زده کوي، دی به څه زده کوي او څه به نه زده کوي. د مور او پلار څه قدر به زده کوي که نه به زده کوي، د خوراک، د ناستې پاستې، د خبرو، د دې څه چل به زده کوي، دا به ورته څوک ښیي. په سکول کې ورته به استاذ نه ښیي، په نصاب تعلیم کې د هغې دپاره څه کتاب نشته، په کوریکولم کې د هغې دپاره څه نظام نشته، په کور کې هم د هغې دپاره څه سیسټم نشته. پلار وایي دا به بچی زده کوي په سکول کې، بس دا سکول ته چې لاړ دا خبره کافي ده. استاذ یې وایي چې بس زما سره خو 15 ګنټې دی، باقي خو ټول په کور کې ناست دی. دا ذمهداري د پلار ده. دا بچی به زده کوي د کوم ځای نه، دا خلک به اخلاقیات د کوم ځای نه زده کوي. زمونږ په معاشره کې تاسو ګورئ تلخۍ زیاتېږي. دا ځکه چې څوک د چا د حقوقو د ادا کولو خیال نه ساتي. لکه د ټولو نه اول به مونږ دا ووایو د ښځې او د خاوند دا یو بنیادي اکایي ده، دا یو بنیادي اکایي ده. اولنۍ خبره خو دا ده چې سړی مثلا کور ته دننه ننوته نو شریعت ورته وایي ته به کور ته چې درنوځې نو اول خو اجازت اخله. کور کې دننه به ستا موري، ستا به خوري، کېدای شي په یو کور کې مشترک خاندان دی نو پکې به ورنداري، پکې به نورې زنانۍ، او دا سړی به لکه د غل پیش په شانتې دننه ورننوځي غلی غونته کې. نه ته چې ورځې کور ته نو پکار ده چې السلام علیکم ووایې. ته داسې څه نښه نښانه ستایي چې فلانکی سړی کور ته راغی. یو سړی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي د خدای پیغمبره زما په کور کې صرف مور ده، چې زه ورځم زه به اجازه طلب. نو نبي علیه الصلاة والسلام پوه شو ورته وایي چې اتحب ان تراها عریانة، دا دې خوښه ده چې بربنډی وینې، چې ته اوس ورشې کور ته هغه وایي چې هسې څوک نشته، او چې څوک نشته دی نو ځان له به یا جامې بدلوي یا به څه ګنډل کوي یا به څه بل څه کوي، کپړې به وینځي، ماشوم به وینځي په غسلخانه کې، یا به ماشوم متیازې کړي هغه به صفا کوي. نو دا به په داسې حالت کې چې وایي زه خو هسې څوک نشته او ناڅاپه به ته د غل په شانتې ورننوځې، نو دا ستا خوښه ده چې دا کار وکړې. نو السلام علیکم ووایه. نن سبا یو سړي دپاره دا خبره د غیرت خبره وي چې زه ښځې ته ولې السلام علیکم ووایم. نور چې کوم کارونه دی د غیرت کوي هغه ما ته هم پته ده او تا ته هم پته ده چې نور دی څونه غیرتي، خو په دې یوه خبره کې راته ځان ډېر زیات بېکاره ښکاري چې زه به ښځې ته څنګه وایم چې السلام علیکم. دا ورته داسې د تعجب غوندې خبره ښکارېږي. قرآن دا حکم دی چې فاذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم، چې کور ته ننوځئ نو دا په بل چا سلام اچول نه دي، دا په ځان سلام اچول. السلام علیکم ووایه. د هغې نه بعد سړی کور ته ننوتو، ښځې د سړي د خوراک ټیم دی، د ده د سکاک ټیم دی، ډوډۍ تیاره ده نه ده تیاره، بس په معمولي په دې خبره باندې تپوس نشته دی چې مونځ چا کړی دی که نه دی کړی. حاجي بل د الله تعالی د حقوقو څه ته تلاوت چا وکړو که چا ونه کړو، چېرته کې د نیکۍ څه خبره چا وکړه که چا ونه کړه، خو بس دا چې ډوډۍ تیاره ده که نه ده تیاره، او چې تیاره ده نو مالګه پکې پوره ده که نه ده پوره، او چې مرچکی پکې پوره دی که نه دی پوره، او توده ده که سړه ده. په دې وړو وړو خبرې باندې به سړی حساب کتاب شروع نو بیا د هغې نه بعد د هغې نه ورو ورو هغه تلخی را پیدا کېږي. یو زنانه به وي هغه به ستا د میلمه دپاره، ستا د کور زنانه به بلکل په دې ګرمۍ کې په یخنۍ کې ځان باندې به سخته تېروي، تکلیف به تېر کړي. ته په بار چې ناستې نو ځان ته ایر کنډیشن او پنکه او کولر لګې، او په باورچي خانه کې یو زنانه ناسته ده په ګرمۍ کې هر شی تیار کړو، هغې خو شکلی نه دی، او ماښام چې تا وسکه په دې کې خو مالګه کمه ده، په دې کې خو ډېره ده، دا خو یخ دی، دا خو تود دی، دا خو یخني ده، دا خو پلانکی چل دی، په دې کې خو دا کم دی، چل دله نه درځي.
نو که ځان باندې لږ تکلیف تېر کړي او څوک ستا دپاره چېرته لږ غونې محنت وکړي، ستا د میلمه قدر وکړي، د هغې لږ تعریف وکړي، لږ صفت یې وکړي، نو د هغې حوصله افزایي به وشي. نو که بیا بل وخت کې ته یو خبره باندې ګیله م وکړې نو خلک به وایي چې یاره ټیک ده، خیر دی په هغه فلانکې موقع باندې خو یې زما تعریف هم کړی او زما د خدمت اعتراف هم کړی، نو که په دې موقع ګیله وکړو نو دا دونه غټه خبره نه ده. نو اولنی کار خو دا د سړو دپاره دا دی چې دوی دا خیال دی چې بس په هېڅ شیز کې به هېڅ کمی نه وي، زما په خوښه کې به هېڅ کمی زیاتۍ راتلل چې دي دا ګناه ده بلکل. که د بل چا په خوښه کې څه کمی زیاتۍ راشي نو دا ده ته د چا تعریف کول، د چا شکریه ادا کول، خاص کر د ښځې شکریه ادا کول، د لور یا د ورندار یا د خور یا د بچي شکریه دا ول ادا کول، دا ده ته د خپل سړیتوب نه بالا یو کار ښکارېږي چې دا زما د سړیتوب نه دا دې کې بیا زما سړیتوب کچه کېږي. بیا د هغې الټا اثر دا دی چې بیا په زنانو کې هم دا مسله ده. اخو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې رأیت اکثر کن اهل النار، ما تاسو ډېرې ښځې په دوزخ کې ولیدې. نبي علیه صلات وسلام ته ښځې وایي چې د خدای پیغمبره ولې؟ وایي تکفرنه، تاسو کفر کوئ. نو هغې وایي چې څنګه کفر کوو؟ کفر خو دې ته وایي چې خدای او رسول نه منو، مسلمانان یو. نو نبي علیه صلات وسلام ته وایي فرمایي چې نه، تکفرن العشیره، تاسو د خاوند ناشکري کوئ. هغه ستا خدمت کوي خو چې کوم یو شی تا ورته یاد کړه، یو لوی لست دې وله ورکړی چې دا راوړه او دا راوړه او مالګه او مرچکۍ او دال او پیاز او ټماټر او چکني او دڼې، خو چې شنه دڼیا دې پکې یېره شوه، اوخ چې پکې وکتل نو شنه دڼیا پکې نه وه. وایي شنه دڼیا خو دې پکې را نه وړه، چې څه یې راوړي نو هغه نه وایي چې دا دې راوړه، خو که شنه دڼیا دې پکې یېره شو نو چې کوم شی دې نه دی راوړی هغه به راته پکې وایي. نو دلم پکار ده چې داسې نه کوي. دا کور چې دی دا په دې طریقه باندې به دا د مینې د محبت یو مرکز به دا جوړېږي چې په دې کې سړی د ښځې حق ادا کوي، ښځه د خاوند حق ادا کوي، بیا دا دواړه د خپلو بچو حق ادا کوي. بچی چې خبرې شروع کړي تاسو ته پته ده که نه؟ موږ ډېرو کسانو دا لیدلي، یاره زما دا بچی کنځلي زده کړي دي. زه ته بچی ووایه څنګه دې زده کړه؟ نو کلمه ورته ووایه، الله اکبر ورته ووایه، څه د الله تعالی نوم ورته ووایه، څه د قرآن آیت ورته ووایه. ما ته د خپل نیکه د طرف نه دا خبره یاره ده، مور طرف نه چې کوم نیکه و د هغه اصول به دا و، د هغه د بچو بیا دا اصول و چې هغه به ماشوم بچی د ځان سره اوده کو، ماشوم بچی به د ځان سره ما چې به ماستن اوده کو. نو دا مونځ ده چې موږ ماشومانو ته مونځ ښایو که نه. ما ته یاد دي زموږ والده دی الله تعالی وبخي، دا سوره ملک به را باندې یادو چې ماسوتن د مانځه ټیم به شو او ډوډۍ به مو خوړه، نو دا اوړي ورځې به موږ له به خوب راته. نو زما به دا دعا کوله چې خدای پاک د مور نم دا تبارک الذي یې راکړي چې دا ورته یاده نه وي چې بیا راته وایي چې راته یې ووایه، او هغې ته خو به یاده وه شا به وایه. نو یو ټکی چې بیا راته وایي هغه به موږ له خوب راته، چېرته به م زده کولی شو؟ د ماشوم طریقه نو زمونږ ده د نیکه کره بیا چې ما ته پته ولګېده چې خبره هغې طریقه، هغه طریقه بیا ما ته ډېره ما د خپلو بچو دپاره بیا هغه طریقه استعمال کړه. هغه دا چې ماشوم چې کله د خبر وشي نو ځان سره دا سمله وه ماسوتن، نو بیا ورته وایه ها زه به یو ټکی وایم او تی راپسې وایه، داسې نه چې بس یاد کوه سبا یې بیا تپوس کوه. بسم الله الرحمن الرحیم، یو ټکی ورته یو جمله یو لفظ ورته وایه. ابه کله وران وایي، کله به ودان وایي، کله به څنګه وایي. دا بعد لطیفه پکې رایاده شوه، زما دا مشر بچی چې کوم دی ما ته یاد دي، ده ته مې همداسې وی. نو مې وایه قل هو الله احد، نو وی بیا مې الله الصمد، وی صمد نه ویم. نو ما ته پته ولګ بیا وروسته ما ته پته ولګېده هلته د موږ سره یو طالب علم و د هغه عبدالصمد نوم، نو ده ورته چې ته ویلي چې ما بازار ته بوځم، هغه ورته ویلي چې نه دې بوځم. نو ده وی چې ګینې دا ما ته هغه صمد یادوي، نو نه ویم صمد. نو دا ته به ما دا رو دا بسم الله دا الحمدلله دا آخري سوره، نو تقریبا میاشت نیمه چې ته دې بچي ته دا ووایې بیا ورته ګوره ته ورته بیا ټکی یادوه ته بیا مکمل یاد وي، ځکه تا ته بار بار ریپیټ کړه. یعنی د دې بچو د تربیت لپاره مختلف سوچ پکار دی. ته یوازې د دې غم کې چې کولر مې ولا پیدا نه کړ، یاره ډوډۍ مې ولا پیدا نه کړه، فروټ مې ولا را نه وړه، یاره جی د آرام انتظام مې ولا ونه کړه، خو د تربیت لپاره هم ته غم کوې که نه کوې. بیا د هغې نه بعد د ماشوم تربیت دا دی چې هغه ته د ډوډۍ چل ښایه، د ډوډۍ د خوراک چل ورته ښایه. نبي علیه الصلاة والسلام عمر ابن ابي سلمه د ځان سره په ډوډۍ باندې کښېنئ، نو بیا ورته چل ښایي. څه وایي ورته؟ یا بنیا بچیا سم الله، د الله نوم واله،
وکل بیمینک په خیل اسمان خورا وکل مما یلیک او د خپل مخ نه خورا ځکه چې ماشوم خو په دې چل نه پوهیږي ماشوم نه نن سبا لوی خلک چې ډوډۍ خوري نو څنګه چل کوي تاسو ته پته ده کنه مجمع پرته ده او درې څلور کسان ورته ناست چې ناست دي نو سړی روجي خوري نو چې روجي خوري نو د روجي د په دې خله کې واچي چې شي ته د خله نه څه بچ پاتې شي او څه په دې چون کې پاتې شي هغه په دې ټوله مجمع باندې ونولي د برکت لپاره دا طریقه ابخ ما ته یاد دي نږدې ورځو کې یو ځای کې ما ډوډۍ خوړه نو هغه یو ملګری یو ځل دا چلو کو بل ځل دا چلو کو نو هغه ته مې ته د ورځې په برکت لپاره په دې ټوله مجمع ولې مې دا په برکت لپاره ول ډوډۍ کې چې بناشي ډونګه براوالي مېلمانه به سلو 15 قسمه مېلمانه دې په کې وګوري ټول نه خشه په کې کم یو دی نو براوالي نو ځان ته په پلیټ دسې په دوه مچته پورې به د دویم چت پورې بزان ته پلیټ ډک کی نه نه پدې کې خود بلچا یو ځل ما ته یاد دی یو کس مېلمو مزون هغه ما ته غلې غوندې یو قصه وکړه سړی راته یاد کو سړی باندې تاسو څه کوي وې چې دا سړی زما مېلمو وې ما وې ډونګر راوړه د چر او ورپسې ساګ ما دمو وې چې دا سمې وکړو چې سروش پکه سمېلمانو نه شو دا هغه یو ډونګې بالکل ځان ته راخ کړه او یو دوه ډوډۍ راوغسته او پکې ماته کړې وې زما خدا پوره دا تاسو خپل غم کوي وې ما وې چې خدای پاک زه به د نور مېلمانو سره سکوم نو دا طریقه دا اوس د ډوډۍ د خوراک کې په دې کې ډېر زیات لکه دې خبره خو سوچ پکار دی کنه چې آیا ته ناسې نو تاسو سره بل څوک هم دي کله به سړی ډوډۍ ته ورته ته مخامخ ناست وي ناسته به یو بوق غوندې ډرقۍ به وکړي نو دا چې ته خیر نو دا ته مخ بل طرف ته وګرځوه نو بیا وکړه خیر دی بعضې بې ځایه لاسونه به وایي پخی ګس لاس به خولې له راوړي په خولې کې به دا پوټي خوله به وازه کي او دا پوټي او غاښونو کې بنښتې او دا به ترې را لرې کوي نو دا د خلکو به مخکې دا کار مه کوه په دې بل سړي ته کرکه ورځي ګس لاس په ډوډۍ کې مه استعمالوه دا یو ښی لاس تاله الله تعالی درکړی دی نو دا په دې ډوډۍ کې استعمالوه ګس لاس خو تا ته دا پته ده چې دا د دې لپاره نه دی په دې غمونو کې او یا په دې خادو کې په دې هوټلو کې پروګرام نو چونکې هلته خو بد دی وایي چې دا خو مفته ډوډۍ ده نو هلته هغه سلف سروس وي نو هغه سړی په خپل راځي او ځان ته پلیټ یاره تاسو به حیران شئ چې دا خلک په هغې کې کوم زیاتی او کوم ظلم شروع کړي کومه دغه خوراک او د هغې کوم اسراف چې شروع کړي هغه بد هم ښکاري یوه تا ناسې زیاتې کېږي هم او بیا نیم خوره او نیم ښکته اچوه دا خو د څاروو کار دی او په څاروو کې هم د بیکاره څاروو کار دی دا نو دا د خوراک قسمه دا قسمه آداب د دې خبرو خیال دا بچو ته څوک ښیي دا به څوک زده کوي او بل ته به څوک ورښیي په لاره باندې خلک روان دي په لاره باندې پیاده خلک روان دي دې ته نه ګوري چې دا بل سړی هم روان دی دا فوټپات دی دا د لاره د راتلو دوه درې کسه روان دي په فوټپات باندې جرګه کوي زمونږ د خلکو جرګې یا د بازارونو په منځ کې او یا د لارې پرې بازار په منځ کې به خلک درې او څلور کسان روان دي که ته پیارن وې او یا د هغه ورته چې بد شه نو چې به راته برن برن غونته کې وګوري لکه دا ستا د جرګې ځای خو نه و په لاره باندې چې خلک رواني په کار دی د بل سړي خیال وساتي که څوک ورسره ایله ټچ شو به دی به ورته داسې برن برن ړوم خو نه نو که تا ورته دا ووایې چې یاره جي معافي غواړم زما یو بل بچی دی ما ته یاد دی ډېر ورکوټ په هغه وخت کې نو هغه کلي کې وایي چې داسې را سره څه غوټه را سره وه په لاس کې رکشه کې کېناستم نو هغه د بل سړي سره ټچ شوه چې ټچ شوه وایي هغه ته مې یاره جي معافي راته وکړه وایي راته یې داسې وکتل چې هلکه وړوکې ته څه وکړې وایي ما چې ولې ما خو تا نه معافي وغوښته وایي چې نه دا ته چې وایې چې ما ته معافي وکړه دا کارونه خو دلته دا خبرې خو دلته څوک نه کوي دا تا د چا نه دا چل زده کړی یعنې دا خبره زمونږ په معاشره کې بالکل یو ناشونې غوندې خبره ده چې یو سړی د هغه نه کمزوري وشي هغه بل ته وایي چې یاره جي ما معاف غلطي رانه وشوه اوس که ته هغه ته وایې چې ما نه غلطي وشوه په ګاډو کې به خلک رواني هسې دا ډریوران یو بل ته داسې وګوري چې وګوري بد دی وایي چې ورګه تا خو ما ته نو بس زه م زور ورکوم نو ویې کتل درته نو بس ویې کتل خبره ختمه شوه ته په خپله لار ده قرآن وی ولا تمشي فی الارض مرحا په ځمکه کې په تکبر او په غرور مه ګرځه نو تکبر مه کوه هغه تکبر وکړو ته یې مه کوه داسې پرې دې دپاره دا نور آیاتونه چې قرآن کې فرمایي دا د دې لارې د دې تلو دا آداب نه دي
دا هم پر قرآن مجید کې ذکر شوي. یو دا آیت شو چې ولا تمش فی الارض مرحا، یو آیت بلم دی چې په هغې کې الله تعالی دا فرمایي چې په لاره باندې ځې نو څه کوه. جی آیت رانه هېر شو اوس په دې وخت. بهرحال د خلکو آداب، د خلکو خیال ساتل، تکبر نه کول، په نشه نه کول، د بل سړي خیال ساتل، د کمزوري خیال ساتل. مونږ ته دا خبره ډېره زیاته عجیبه غوندې ښکاري. زمونږ په دې خلکو کې چې کوم دا انداز دی، مونږ قدر د سړي څنګه کوو. مونږ چې په لاره باندې سړی روان دی نو مونږ به دې ته ګورو چې د جامه څنګه ده، د پیزار څنګه دی، د هغه مطابق به د قدر کوو. که دی کمزوری، که دا بوډایي، که دا ضعیفي، که دا زنانهیي، که دا ماشومي، که دا یو داس سړی چې هغه ګاډي ته نشي راختی، څوک یې پروان نه ساتي. تاسو ته پته وي که نه، په دې سورلو په دې ګاډي کې ګرځئ، سورلو په ګاډي کې کښېنئ چې زنانه وینئ او ورسره ماشومان پرېږده، وایي جاخه ده جاخه ده مه ودرېږه ورته. که بوډا سړی او نشي راختی وایي دا جاخه ده پرېږده، چې راویخېږئ پته ورته ولګي په څه طریقه چې بیا چې راخېږي وایي بابا راخېږه، چې کوزېږي وایي بوډا دانګه، بیا ورته وایي بوډا دانګه. ما ته یو ځل ما ته یاد دي کلنډر هغه ډېرې ورته وایي، مخکې هغه سورلی وه، نو کلنډر هغه ډېرې ورته وایي 50 روپۍ ولاړې دي راویخېږه وه، 50 روپۍ ولاړې دي. یعنې د هغه مطلب دا و، یعنې د انسان قیمت دا دی چې د 50 روپۍ قیمت دی. دغه دی ما له 50 روپۍ راکوي نو د دې انسان قیمت 50 روپۍ دی. دا چې کوم د معاشرې دا صورتحالي په معاشره کې څوک چې چاته ګوري نو دې ته به ګوري چې دې سړي ته السلام علیکم ویم، نو په دې کې واقعي دا څوک دی چې زه ورته السلام علیکم ویم. په حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د قیامت په نښو کې یو نښه دا ده چې خلک به په هغه چا سلام اچوي چې کوم پیژني، او چې په هغه چا به سلام نه اچوي چې کوم نه پیژني. نو چې ته یې پیژنې نو په هغه سلام اچوي، او چې ته یې نه پیژنې په هغه سلام نه اچوي. بلکې زمونږ په دې وطن کې او خاص کر په حیات آباد کې خدا مسله ده چې په چا سلام واچوي او ته داسې برن برن وګوري چې دا سلام یې را باندې ولې واچو، سره نه غواړي که دې مخکې ده که ما ته یو بابا خبره کوله همدلته زمونږ په فیسکس کې وایي چې په یو سړي باندې ته ناست به و داسې نه وې، زه السلام علیکم، نو ورته وایي داسې تېر شوم، بله ورځ بیا دی ناست شو، بیا مې وایي السلام علیکم، وی په درېیمه ورځ راغی نو وایي چې ما وایي السلام علیکم، نو وایي چې راته وایي چې دې خوا راشئ، ما وایي چې څه به وایي راته، نو چې داسې لاس راکړه نه په جیب کې 200 یادې کړی او که 100 روپۍ، وایي ما چې په دې څه کې، وایي چې ته ما ته السلام علیکم وایې که نه نو دا واله. ما ورته ویلي زه خو تا ته السلام علیکم د دې لپاره نه وایم، یعنې ستا دا مطلب دی چې تا نه څه مطلب څه غواړم درنه ځکه تا ته السلام علیکم وایم. یعنې د خلکو په دې ذهن کې تاسو اندازه لګوئ دا زموږ معاشره کوم طرف ته روانه ده. دا دې نه بعد چې دا کوم بشیر الویږي د دې نه ورڅه جوړېږي. بیا خلک د یو بل د آدابو خیال نه ساتي، خلک د چا د ناستې پاستې خیال نه ساتي. تاسو ګورئ زموږ په دې معاشره کې د پخوا نه دا رواج د عام طور باندې دا خلکو بس اوس هم په دې دیهاتو کې دا رواج دی، څوک د دې سموونکي او څوک په دې پوهوونکي نشته. یو سړی به داسې رواني په لاره باندې چې کوم دی کې اودس ماتی ولا ورغی په هغه ځای کې به اودس مات کړي، دې ته به نه ګوري چې دا اودس ماتولو ځای دی، دا لار ده، دا سوری دی، په دې ځای کې به څوک کښېني، دلته بدبویي جوړېږي. بیا یوازې دا نه چې هلته به اودس مات کړي، بیا به راپاشي وبدرېږي. نو تاسو ته پته ده چې بیا څنګه چل کوي اودس ماتول، د اودس د وچولو طریقې بیا څنګه ده. بیا به دې لارې ته ګوري، په دې لاره به زنانه رواني، په دې لاره به خلک رواني، په دې لاره به پردي رواني، خپل به رواني، مسافر به رواني، د بل ځای یو سړی به راځي په دې لاره به دي، هغه به ستا د کلچر نه نه خبر. دا کلچر په مسلمان او خاص کر زموږ په پښتنو کې خدای خبردار شي چا رواج ولا ورکړی دی او دې پروا نه ساتي. بیا به رواني په لاره کې به په بډه کې او یو بل سره به خبرې هم کوي، ګپ به هم لګوي، یو بل سره به ناشي، یو بل سره به او جومات ته به را روان دي. نو دا لږه د مهرباني وکړئ، دا طریقه غلطه ده. بل دې ته ګوره انسان دی روان ځان سره مې زنانه روانې کړي. زمونږ په معاشره کې تاسو ګورئ په هسپتال کې د زنانو دپاره د اودس او د صفایۍ او د بنیادي ضرورت ځای نشته، په هوټل کې د زنانو دپاره د بنیادي ضرورت ځای نشته، او د هسپتال او هوټل خو پرېږده په خپل ځای پرېږده، په جوماتونو کې نشته. یعنې یو طرف ته خو زمونږ هر سړی په دې خبره چې ورته وکړي چې زنانو دپاره ازادي او د زنانو حقوق او د زنانو دپاره دا څوک د زنانو حقوق نه مني، خو ته د زنانو حقوق دا منې، ته چې سار زنانه د کور نه راوباسې
اسپیټال ته بوزي، پینډه ته بوزي، اسلام آباد ته بوزي، دا شلوش پګه ته ګنټه د مزل نه راوستي په خبر ته په ټوله لار کې تعالی او د سماته درځي، زنانو ضرورت نه پیخيږي، چې پیخيږي نو بیا بسن چلی نه راځي. دا خو د شرم خبره، دا خو د شرم خبره، د شرم نور ډېر خبره دي. نرشه هغه کارونه مکوه، دا خو بنیادی ضرورت دی. د دې بنیادی ضرورت تنظیم نه په هسپتال کې شته، نه په دفتر کې شته، نه په سرکاري نور ځایونو کې شته، نه په جماعتونو کې شته. په دې ټوله لار باندې ماته په ملکان کې زما د یو ملګری یو جماعت معلوم دی چې هغه دا یو کار وکړو چې هغه په جماعت کې د زنانو د پاره ځان لځه باقاعده د هغې د پاره پټ د اودس ماتولو، د اودس خفیه غوندې ځای ځان لپاره کې کمره. نو هغه ما یاره تا ته خو دا ټولې زنانه دعاګانې کوي. یعنې دا بعضې معاملات چې دي دا د دې خبره سره تعلق ساتي چې هر سړی دې په دې غور وکړي، په دې دې سوچ وکړي. د دې آدابو خیال ساتل په خرڅولو په اغشتلو کې زموږ څه طریقه ده. خرڅونکي او اغشتونکي اول خو راته خدای خبر چې دا چا بد دماغو د خلکو په مزغو کې دا ورچولې ده چې یاره جي په خرڅولو په اغشتلو کې به بالکل داسې دا چیړ شروع کړي که نه چې د سړي دا مازغه به راوران کړي لکه او شلو دوکانونو کې به تپوس وکړي. نو که تپوس کې په یو څیز په نرخ مطمئن نه خو ټیک ده، ځکه چې مونږ ته پته ده، مونږ ته پته ده چې زمونږ د حیات آباد نرخونه او د دې بورډ نرخونه څنګه دي، یو په دوه د یو په درې خواوشا دي چې د هغه ځای نه شی راوړي نو څنګه یو چې دلته یې راوړي نو څنګه یي، دا خو مونږ ته پته ده. او بیا خاص په دې روژه کې تا ته ما ویل چې په روژه کې خلک څنګه استحصال کوي چې پوهېږي چې دا د روژه ماتې نږدې ټیم دی نو د 50 روپو شی به در باندې په 50 در خرڅوي. یاره تاسو چېرته ګازرې په 120 روپۍ کیلو لیدلي دي؟ تا اورېدلي دي چېرته؟ یاره چې چا اورېدلي د دې حیات آباد نه بار چا په 120 روپۍ نه چې چا په 100 روپۍ کیلو ګازرې اورېدلي نو هغه لاس اوچت کړي. اخر دا انصاف دی. زما د خبرې مطلب دا ما ته د یو مثال ووایه. خرڅونکي اغشتون خو د اغشتونکي دپاره هم دا طریقه ده چې اغشتونکي هم دې ته وګوري او خرڅونکي هم دې ته وګوري چې یاره په اسانه طریقه باندې کار وکړه. خرڅونکي دې په اسانه طریقه خبره وکړي، اغشتونکي دې هم په اسانه طریقه خبره وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الله تعالی يحب رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا تقاضى. د الله تعالی هغه بني آدم خوښ دی چې کله خرڅول کوي په اسانه کوي، چې کله اغشتل کوي نو په اسانه کوي، او چې کله د چا نه د خپل حق مطالبه کوي نو په اسانه کوي. ته به دکاندار ته خبره وکړې یاره جي دا په څو دی، دا په دې دی، یاره جي دا خو داسې لږ کمي، یاره جي که اخلې واله کنیزه ده لار دې خپله، دا خو د انسانیت طریقه نه ده. او کله کله به لا تا ته دا وایي پرېږده مړه ستا دا خوله د دې د خوراک نه ده، ته یې نشې اخیستی، حاجي ځه خپل کار کوه، تا دا خوله د دې د خوراک نه ده. یعنی مونږ په دې ژبه باندې مسلسل، او قرآن مونږ ته وایي چې وقل لعبادي یقول التي هي احسن. اے پیغمبره د مادې بندګانو ته ووایه چې خبرې سمې کوي، ځکه چې ان الشیطان ینزغ بینهم، شیطان د دې په منځ کې دشمنۍ را پیدا کوي. د وړې خبره نه ته یوه خبره زیاته وکړې هغه بله خبره زیاته وکړي. دا په دې ګاونډ کې وړې وړې خبرې را پیدا شي. په دې ګاونډونو کې تا اوبه ډېرې استعمال کړې، تا بجلي ډېره استعمال کړه، تا په لاره کې خټې وکړې، ستا ماشوم زما ماشوم وو، ستا په کور کې چغې دي، زه وده وم او تا ټکونه کول، او په دې وړو وړو خبرو باندې ستا ماشوم زما ماشوم ته دا ووې، او بیا په هغې باندې د خبرو د وړو نه بیا زړو ته خبره شي، او د زړو نه بیا خدای خبر بل څه ته او څوک سپېډې ته شي، خبره دونه خبره نه وي او د هغې نه ډېره لویه مسله جوړه شي. هېڅوک د چا د خبرې برداشت نه کوي، څوک د چا خبره برداشت کولو ته تیار نه دي چې او د خبره برداشت کړم. نو دا آداب دا ما داسې مختلف غوندې څیزونه راجمع کړل، مختلف غوندې څیزونه. تاسو ګورئ په دې کې بې شمېره دا مونږ چې د قطار خبره کوو، د قطار خبره زما یو نږدې رشته دار دی، یو ځلې ما ته وایي و یاره د خدای پاک نه مې پلانکې شی غوښتی دی خو د اوسه پورې را نه کړ، ګاډی مې پلانکې ګاډی مې ته غوښتی دی. ما ورته په قطار کې ودرېږه، ما په قطار کې ودرېږه. نو په قطار کې ولاړ یم، ما ستا نه مخکې هم ډېر خلک ولاړ دي، خپل نمبر ته به انتظار کې. دا مې دې دپاره ووایي چې مونږ په ذهن کې دا تصور نشته. بازار ته لاړم جي هلته مې سودا اخېسته، یا بازار ته لاړم او هلته مې څه کول په عدالت کې مې جي تاریخ، یاره جي په قطار کې ولاړم، یاره جي په بینک کې مې بل جمع کوو په قطار کې ولاړم،
نو هغه بل چې واپس کور ته راشم په بازار کې یا په کور کې خبره کوم په جماعت کې خبره کوم یاره جی نن خو تللی وم په قطار کې ولاړم 2 غنټې ستړی شم وږی شم تږی شم په قطار کې په قطار کې څه ودرېدې خو چپړاسي به یو 100 روپۍ ورکړې وې کنه مخکې کړی به یعنی قرآن مونږ ته وایي وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر حق خبره کوي او د صبر خبره کوي لیکن هر مسلمان بل مسلمان ته بے صبرۍ خبره کوي اس یو مسلمان بل مسلمان ته بے صبرۍ د صبر خبره نه کوي هر سړی دا غواړي چې بل ته بے صبرۍ خبره وکړي څوک د چا د حق د ادا کولو خیال نه ساتي که ته په چا زړه وسېږي هغه په تا زړه نه سېږي که په چا زړه وسېږي هغه په تا زړه نه سېږي په ما چې دا په خپله تېرې شوي دی بعضې ملګرو باندې به عجیبه لګي چې ته په هره خبره کې خپل مثال وی نو زه یم چې په ما تېر شوي دي نو خود دی ویم یو ځل ما ته یاد دي مردان کې مې وړو روژه وه غالبا نو ما وې زه دا امونه به ویسم نو هغه یو سړی چې مې وکړو په دې سرو غرمو هلک نوجوان هلک او قدرتي د ما په دې جوانانو زړه سوځي ځکه چې د هغه په ذهن کې ډېر امنګونه وي او ډېر ارمانونه وي او د هغه په ذهن کې ډېر خیالات وي او د نوجوانانو ضرورت هم دی اسلام ته هم ضرورت دی پاکستان ته هم ضرورت دی هر چا ته ضرورت دی نو چې ما وکتل نو جوان هلک دی او په دې ګاډۍ کې ورسره امونه دي نو ما وی یاره بد دا چې په سوري ناست دي د دې په ځای به راته نه والم ځکه دا غریب په غرمو دی نه ما ورته چې راکړه یو 15 کیلو په 100 کیلو دي په هغه وخت کې ما په خیال څه په 100 کاله مخکې د 115 کاله 6 کاله مخکې خبره وي په 40 او په 45 کیلو یې راته ما دا بس یو 15 کیلو راوال تاسو یقین وکړئ چې کور ته ما هغه څیزونه یوړم ما خو وایي چې بس خو دغه امونه دي مخامخ پراته دي او دا زما په خیال چې د سره چېرته بله تیلی وه په هغې کې نور پراته و چېرته دا ځکه وایم چې بله په دې بوټ کې ما سودا کوله نو هغه مې امونه اخېستنو هغه ته چې مې دا تیلی راکړه چې زه پکې راواچم وایي تیلی درله نه در کوم نو ما چې امونه ګران دي که تیلی ګرانه ده وایي نه نه تیلی خو چاله نه ارې معنا دا دی تیلی کې ته واچې نو دا به تا سره وي بیا او دلته ما سره بله تیلی ده نو هغه امونه چې ما کور ته یوړل نو کور کې وړو راته خاندل وې دا د ډیران په ځای د دلته راوړه دا ډیران ته دا چوي یعنی تاسو یقین وکړئ ما نه ير دي چې 15 کیلو یا 6 کیلو و چې پای کې 2 یا 3 دانې د خوراک نه وي هغه باقي ټول د ډیران دا چول نو بیا ما سوچ کو په خپل رویه باندې ما وې یاره د ما نه غلطي سو شو اصل تاسو اندازه لګوي زه خو انسان یم هر سړی دا فیلینګ دا احساسات یوازې زمانه دي دا په تاسو کې دار یو تن دي ما سوچ کو ما ګوره ما زما د دې سړي په باره کې ګیله راغله چې دا ګوره د الله تعالی یو بنده دی او دا جوان دی او دا په سرو غرمو ولاړ دی نو مې الله تعالی به ما ته دا ووایي چې ښه نو دا خو ستا خو بنده نه دی زما خو بنده دی که نه او ارحم الراحمین زه یم رحمان او رحیم زه یم نو ته دی ښه پېژنې او که زه دی ښه پېژنم ورکه چې ته پې ډېر لوسی دی چې ورکه دی ته یې وښیم چې دا څوک دی نو بیا مې سوچ وکړم که اوس دا وایم چې په چا په زړه نه سېځم نو دا کار هم خطا دی دا قرآن چې وایي حسن ژوند کوه خو دا هم وایي چې سوء ظن ان بعض الظن اسم ځینې ګمان ګناه دی هر ګمان ګناه هم نه دی یعنې دونه هم د ځانه ښه زبرګ مه جوړوه چې بس بلکل هر سړي ته خپل هر څه حواله کړي پخوا په دې جاهز یو سړی دی یو عالم دی هغه یو کتاب لیکلی کتاب البخلاء د شومانو کتاب پخوا دا علما ډېر زیات تکړه وو په هره موضوع یعنې یو امام ابن جوزي رحمه الله چې دی هغه دنیا موضوعاتو باندې کتابونه لیکلي ته به حیران شي چې یو موضوع یې پرېښې نه ده نو هغه جاهز هم په یو موضوع کتاب لیکلی کتاب البخلاء د شومانو کتاب د شومانو په کتاب کې د شومانو قصې لیکلي دي نو په هغې کې دا لیکلي دي یو ملنګ په بازار کې روان او اواز یې کو وی این الذین کانوا یوسرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه هغه خلک څه شو چې قرآن د هغې په باره کې وایي چې په خپله ضرورت مې او په خپله وږي تږي مې خو خپل ضرورت رستو کوي او د بل ضرورت مخکې کوي هغه خلک چېرته لاړه نو بل سړی ورسره په خوا کې تېر شو هغه ورته وایي ذهبو مع الذین لا یسألون الناس الحافا وی هغه د هغې خلکو سره د دنیا نه لاړه چې په هغه زمانه کې به هغه خلک چې لا یسألون الناس الحافا چې په خلکو پورې به ستا په شانتې ختل نه په هغه وخت کې چې به چا سوال کو هغه به د چا نه جامې نه راښکلې تاسو یقین وکړئ نن سبا سوالګری څنګه سوالګری تاسو د سوالګري پېژنئ که نه سوالګرو په باره کې به دنیا کې څنګه راځي ته خو پوهېږئ که نه په دې کراچۍ کې کمپنۍ دي کراچۍ پرېږده په عربو کې په حرم شریف کې
ما ته یاد دي زما یو دوست ما ته خبره کوله چې په دوبۍ کې یو عربي شیخ د ځان سره بچي بوتله عمرې له او ماشوم بچی په هغې کې د اواتو کاله یو بچی دی هغه هلته په حرم شریف کې ورک شو وګرځېد پیدا نه شو واپس لاړه بیا د چا زړه چېرته صبر کړي رپورټ هم په حکومت کې وکړو بیا واپس موده پس 2-3 میاشتې پس بیا راله چې یاره هغه خپل بچی به را پیدا کړو چېرته بیا عمرې له راله چې ګوري یو ماشوم دی دا دواړه لاسونه یې مات دي او داسې چې ګوري نو دا مور او دا پلار د حرم نه چې تاویږي نو د پلار ته داسې وکتل او د مور ته که نه نو داسې چې ورته وکتل په دې سترګو کې اوښکې رالی خو خبره یې نه شوه کولی داسې چې یو خوا بل خوا کتل نه یارېده او مور یې پکې رامنډه کړه او په دې غېږ کې راوچت کړو هغه بیا هم یو طرف ته کتل او یارېده هغې چې معلومات وکړه ماشوم ته وایي چې ته بچې ته اوس زمونږ سره دغه یې وایه خبره کوه څه چللی وی چې دا سړی چې ناست دی که نه دغه نو هغه پولیس ته یې وویل ته خو ماشاءالله پولیس په هره جامه کې ښه دا یې خو نظام دی فورا یې سړی چې ګرفتار یې کړو هغه یو ډېر لوی ګنګ و داسې ماشوم اوس بل ورته اخبار کې راغلي دي 17 ماشومان یې نیولي دي او هغې له بیا لاسونه مات کړي هغې له بیا سترګې ترې نه وباسي خپې وله ماتې کړي او هغه دونه ویرې شابه په دې باندې سوالونه به بیا کوي بیا وایي دونه پیسې دې کمې راوړې او غربۍ یې نو دا یو تاسو به حیران شئ د دنیا د انسانانو دغه اخلاقیات چېرته لاړه هغه انسانیت چېرته لاړ ته به په دې معاشره کې ګورې او دا معاشره کې به ته غیر مسلم ته به موږ وایو یاره جي تاسو مسلمانان شئ مسلماني ډېر ښه شی دی نو مسلماني ډېر ښه شی دی خو مسلماني خو موږ څښا کړه په دې باجوړ کې یو متل دی د ما یو استاد د باجوړ نو د هغه د خولې نه دا متل یې ما ته ډېر یاد دي نو هغه به یو متل وي څه خبره به داسې وشوه نو هغه به وایي ښایسته پیزوان خو کڼو څښا کړو پیزوان تاسو پېژنئ که نه په دې بعض علاقو کې خاص کر په باجوړ کې دا رواج دی چې په دې پوزه کې داسې یو دغه غوندی چې لکه کالی غونته کې دی نو هغه په دې پوزه کې اچي نو هغه به یې داسې سپوڼې غوندې ته ورچولی و چېرته چې هغې به پوزه نه شوه پاکولی نو هغه به وایي ښایسته پیزمان زه هم نه اسلام ډېر ښایسته دین دی خو زمونږ د خلکو نه اسلام یې زده کړه نه عقیده زده کړه نه آداب زده کړه نه معاشرت زده کړه نه د بندګانو حقوق زده کړه نه خپل حق زده کړه نه د بل حق زده کړه دا هغه یو څو بنیادي خبرې ما د دې دپاره دا منتشرې خبرې دا علما ولا پکار دي په دې جمعو په دې تقریرونو کې دا خبرې کوي که نه په دې درسونو کې دا خبرې کوي که نه پلارانو له پکار ده چې بچو ته یې کوي استادانو له پکار ده چې په کلاس کې یې کوي هر مشر له پکار ده چې خپل کشر ته دا طریقه ښیي دا آداب او دا ورته څوک دی ورته زده کوي چې ته یې ورته نه زده کوې نو دا نن په دې وجه باندې موږ دا موضوع دلته ایښولې ده دې نه علاوه هم ډېرې خبرې په دې کې پاتې دي تا ته پته ده په لاره به روانې پوهېږې په خبره باندې ګاډي ته به ورخېږي مشر ته څوک سیټ نه پرېږدي پوهېږې په خبره باندې پخوا به دا طریقه وه چې مشر به راوختو کشر به ورته ځای پرېښود سړو پروا خلک نه ساتي زنانو ته به یې ځای پرېښود څوک پروا نه ساتي ما ته یاد دي په لندن کې یو ځلې په هغه میټرو هغه چې کوم انډرګراونډ هغه ریل ګاډی دی په هغې کې زه ناست وم یو ځای نه بل ځای ته تلم په دې کې چې مې کتل یو زنانه ده نو هغه زنانه ولاړه وه راوخته نو هغه دغه یې ونیوه ودرېده زه په سیټ ناست وم نور خلک هم ناست نو زه فورا پاڅېدم هغې ته ما اشاره وکړه ما سره چې خوا کې کوم انګرېز ناست و هغه ما ته وایي ته چېرته ځې مې زه فلانکي پکې ډلي یو سټېشن دی مې دې ته ځم وایي چې هغې ته خو 2 سټېشنه لا پاتې ده ته ولې پاڅېدې مې زما مذهب او زما دین ما ته د دې خبرې اجازت نه راکوي زما عقیده دا ده زما مذهب زما اسلام زما د اخلاقیاتو تعلیم دا ده چې زنانه ولاړې زه نه کښېنم هغه داسې حیران شو زنانه هم حیرانه شوه کښېناسته ما ته به یې داسې کتل چې دا دې څه وایي نورې خبرې ما ونه کړې بیا به هر حال نږدې ځای کې د هغې سټېشن راغی هغه کوزه شوه خو ما هغه ټول خلک متوجه دې سړي دا عجیبه کار وکړو د سټېشن 2 سټېشنه بعد دی او د زنانه ته ځای پرېښود یعنې دا وړه خبره دا په یو ځای کې ډېر زیات اثر کوي دا وړه خبره په یو ځای ما ته یو ملګري وی یو امریکا کې وی زه په یو دوکان کې وم نو یو ماشوم راغی ماشوم نه ما څه تپوس وکړو وایي چې زما پلار مړ دی وی ما هغه ته چې څه پیپسي او څه چکلیټ او یو شی بل شی هغه غوښته هغه مې ورله ورکړه او د هغه نه مې پیسې وانغستې یو زنانه خوا کې ولاړه وایي ما ته وایي چې تا خو د دې ماشوم نه پیسې وانغستې وی ما ورته وایي چې ما ته وانغستې دا یتیم دی او اسلام ما ته د دې خبرې تعلیم راکوي چې د یتیم خیال ساته وی ما ته وایي ته پاګل یې یتیم دی نو یتیم دی نو پلار یې مړ دی نو تا خو نه دی وژلی
پیسې ته اله دا او کاروبار دی. ما ته چې نه زما اسلام دې خبر اگر چې ما ته دا وای نه چې خامخا ته یتیم نه پیسې ماله، خو ما ته وایي د یتیم خیال ساته. بس زما په ذهن کې دا خیال ما د وساته چې دې وخت ما ته پته ولګي یتیم نه، نو ما دا خیال وساته چې نه ما پیسې وانه غست. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د یتیم په سر باندې لاس راکاږه، د په لاس لاندې ستا د لاس لاندې چې په څومره یخت دي او دا د لاس لاندې رااله دومره نیکه الله تعالی ولیکلي. یو صحابي راغی ابو هريره رضی الله تعالی عنہ وایي د خدای پیغمبر یو سړی ولا راغی د خدای پیغمبر زما زړه ډېر زیات سخت دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي امسح راس الیتیم، د یتیم په سر لاس راکاږه، د یتیم په سر لاس راکاږه. واطعم المسکین، غریب له ډوډۍ ورکا، غریب له ډوډۍ ورکول. تاسو ته پته ده موږ خیرات کوو، خیرات چاله کوو؟ خیرات دې ته بیا وایي چې پای کې غټ غټ خلک راشي، پای کې دیګونه وګړنګېږي. پوهېږي په خبره باندې؟ په دې ولیمه کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي شر الطعام طعام الولیمه، دا د ولیمې او د واده ډوډۍ نه ده، دا ټول نه بدترینه ډوډۍ ده. ولې؟ یدعا الیها الاغنیاء او یترک الفقراء، غریبانانو ته څوک نه پرېږدي او مالداران ورته راغواړي. د شیخ سادي قصه به مې اورېدلي. شیخ سادي خو نوم غټو، چا ولا دعوت ورکړو چې ډوډۍ له راشه. هغه چې ورغی زړې جامې اغوستې وې، هغه دروازه کې د چوکیداران ولاړو، هغې ورته سبا به ورکشه ځه دا ستا لپاره نه ده. لکه وایي ما ته دعوت دی، وایي ځه تا ته دعوت دی. سوچ یې وکړه دا خلک خو ما نه پرې، چا ورته ویلي دی جامو ته وګوره دا جامې دې لږې پاکې واغونده. هغه ورغی ځان برابر را برابر کړه چې بیا راغی، بیا ورته خلکو سره وایي راځئ تاسو دپاره تیار. هغه چې بیا راغی نو هغه دا لستوڼی داسې دغه کړه، په هغه پلیټ کې به یې داسې واوراوه. نو خلکو ورته وایي چې بابا داسې کې هغه ډوډۍ ماله نه ده کړې، ډوډۍ دې له کړې ده، وایي دې جامو له ډوډۍ کړې ده، ما له کې کړې وې زه خو وختي م راغلی وم، خو دا پکې چا نه پرېښودم. دا خیرات دی. بیا وایي جي ما خیرات کړی دی، اهلکت مال اللبدا، یاره جي ما خو په واده ډېر غټه خرچه وکړه که نه، ما خو په واده باندې ډېر. نو تا غریب له څه ورکړه؟ خیرات دی وکړه. مړی چې وشي زمونږ خیراتونه څنګه دي؟ مونږ نه تپوس وکړي یاره جي خیرات مړي پسې څنګه چلو کړم؟ زه ورته یم داسې وکړه چې تا ته خپلوان معلوم دي که نه؟ او جي ما ته معلوم دي. غریبان پکې شته؟ ولې پکې نشته؟ قرضدار به پکې، یتیم به پکې، کونډه به پکې، بېروزګاره به پکې، معذور به پکې، مجبور به پکې، داسې به پکې چې خپل بچي له به ډوډۍ نشي راوړی، بچې سپلی به وله نشي راوړی، د سکول فیس به یې نشي داخلولی. نو دا پیسې غلې غوندې پټې واله او پټې غوندې د هغه په جب کې ورکېده چې د هغې نه څوک خبر نشي. ته څوک خبرې؟ الله تعالی خبرې. نو الله تعالی خو په دغې خبرېږي که او که ته خلق خبرې نه جي خیرات خو بیا به خلک وایي چې دې خیرات ونه کړه. خیرات خو دې ته وایي چې دیګونه پاخه کا، سنډا پکې حلال کا، غوا پکې حلاله کا، چې خلکو ته پته ولګي چې هغه لوګي چې خېږي که نه، نو دا د هغه پلانکي سړي خیرات. نو قرآن خو وایي چې فک رقبة او اطعام فی یوم ذی مسغبه یتیما ذا مقربه او مسکینا ذا متربه. ډوډۍ ورکول خو دې ته وایي چې هغه چاله ورکړي چې هغه وږی دی، هغه چاله ورکړي چې هغه نهر دی، هغه چاله ورکړي چې هغه محتاج دی. نو محتاج له ډوډۍ ورکول ها زه دا نه یم چې دعوت ده نه دی پکار. خلک دوستانو له کله دعوت هم کوي، ولیمه هم پکار ده، خو دا نه ده پکار چې په هغې کې ته غریبانان نه پرېږدې او مالداران پکې پرېږدې. ولیمې دعوت دوستانو له خلک کوي، کله کله سړی خپلو دوستانو له دعوت هم وکړي، خو د هغې دپاره هم شریعت څه اصول بیان کړي. حضرت عبدالله ابن عباس وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفرمایل چې ګوره دا یو خبره کوه چې لا یاکل طعامک الا بار، ستا ډوډۍ د هغه سړی وخوري چې هغه مؤمن او نیک صالح سړی دی. لا تصاحب الا مؤمنا ولا یاکل طعامک الا تقی، د زړه ملګرتیا د هغه چا سره کول چې تا ته پته چې دا مؤمن دی، د هغه نه تاسې غلط خویونه نه زده کوې. ځکه وایي خربوزه د خربوزې نه رانګلي. عن المرء لا تسأل وابصر قرینه فكل قرین بالمقارنه یقتدي. د سړي په باره کې معلومات کوي چې دا څوک دی، نو ملګرو ته یې ګوره چې ملګري څنګه دي. کله کله سړي کې یو خوی غلط نه وي، خو د ملګرو د وجې نه د هغه معاشرې د هغه ناستې پاسې د وجې نه په سړي کې غلط خوی راشي. نو دا ملګرتیا د زړه ملګرتیا د چا سره وکړه؟ د مؤمن سره وکړه.
او بیا حدیث کې راځي د کوم مؤمن سره وکا من ذکرکم بالله رؤیته چې هغه ته وګوري تا ته خدای یادي وزاد فی علمکم منطقه او چې داغه سره کېنی نو داغه د خبرو په وجه باندې ستا په علم کې اضافه راځي وذکرکم بالآخرة عمله او چې بیا داغه عمل ته ګوري نو تا ته آخرت را یادېږي داسې خلکو سره دوستی او تعلق ساته بیا پاغي ډوډۍ هم خورو دا نه چې یوازې غریب له ورکوه ډوډۍ په هغه هم خورو خو دا معنا هم نه ده چې بس چې څه دي نو ټول تا دپاره دي یاره جي ماله خدای را کړي دي او دله نه دي ورکړي نو بس زه خو به خورم او څښم د نفسیاتو کې دا د نفسیاتو په دې علم کې دا یو خبره چې مطالعه کوي نو دا به په ذهن کې راځي چې سړی د خپل ځان د دې خبرې جوګه کوي په ځان کې نفسیاتي په ځان کې اخلاقي قوت را پیدا کوي د برداشت او د صبر ماده په سړی په ځان کې را پیدا کوي نو د هغې لپاره د اسلام طریقه اسانه ده هغه دا چې مثلا یو څیز ته ستا زړه وشو خو ته پوهېږې زما دا ډېر زیات بل محتاج دی تا نن کور ته دا خیال وشي یار نن به زه کور ته خپلو بچو له میوه راوړم نو راوړه خپلو بچو له میوه خو یو بل سړی هم دغلته وي چې هغه به د هغه به هم ستا په شانتې بچي نو بیا راوړه دا نن په زړه باندې ګټه کېده او دا تا راوړه د خپلو بچو دپاره او د ځان دپاره دې راوړي دا واړه د هغه خواته کړي او ته یې دا ما تاله درکړه او دتې به دا ضروري نه ده چې کوم یو څیز ته ستا زړه کېږي او ستا په جب کې پیسه ده نو دا راله او اخله دا خو تا خپل ځان ډېر بد عادت کو دا خو تا د خپل ځان ډېر بد تربیت وکړو داسې موقع په ځان راوله څو ځله چې زړه دې کېږي یو څیز ته او تا ته مهیا دی تا وس کېږي خو د هغې باوجود خپل په دې وجه نه چې شومتوب کې شومتوب باندې پوهېږي چې اوس زه هم شومتوب طرف ته ځم نو هغه پیسه راواله بل چا باندې خرڅ کړه خو خپل ځان ته لږ غونې د صبر تلقین ورکړه خپل ځان غوندې لږ را کنټرول کړه ځان لږ را قابو کړه الکیس من دان نفسه هوښیار دا دی چې دان نفسه خپل ځان را قابو کړي دا ځان را قابو کول د شور نه د چغو نه د بې صبرۍ نه د بل سړي ته د بدو ردو نه د کنځلو نه د بل سړي د حقوقو د غصب کولو نه د بل سړي د حق د والو نه د دې خبرو نه ځان را قابو کول دا ځان را قابو کول دا ډېر لوی هوښیارتوب دی دا ډېر لوی الکیس دا ډېر لوی هوښیار دی چې کوم سړی ځان را قابو کړي د ځان په خپل قابو کړي ځان په خپل وس کړي دا هغه تعلیمات دي اسلام مونږ ته دا آداب زندگی دي دا د خبرو آداب خلک خبرې کوي نو څنګه چل کوي دوه کسه مناسبې دي خبرې کوي ابله ته وایي چپ شه چپ شه چپ شه لکه هغه خبره کوي نو ته یې واوره که نه د هغه د خبرې په وجه څه تندر خو نه راپرېږي چې خبره یې وکړه نو خبره به نو ته ولې هغه ته وایې چپ شه کله کله به دی هم لګیا او دی به هم لګیا دواړه به لګیا لکه چا ته لګیا یې ته د هغه نه اورې هغه ستا نه اوري دواړه یو بل ته لګیا یو هم نه غلی کېږي او بل هم نه غلی کېږي په دې بعضې عربو ملکونو کې یو عجیبه غوندې رواج دی هغه دا چې ته بل سړي سره خبره کې خاص کر په مصر کې دا رواج دی بل ځای کې ما نه دی لیدلی ما او ته دواړه یو بل سره خبرې کوو دواړه په یو بل سره په خبرو کې وران شو مثلا زما د رایې سره ته اختلاف کې او د ما رایې ته نه منې او ستا نه زه نه منم نو دی ما ته څه وایي دی به ما غلی کوي ځکه چې دی پوهېږي چې په بله خبره خو دی نشي غلی کېدی نو ما ته به صلی علی رسول الله په نبي علیه السلام درود ووایه اوس صلی علی رسول الله یو سړی په غوسه کې دی یو سړی په جذباتو کې دی مثلا انسان دی نه دی راتلل په جذباتو کې کله کله خبره داسې شي چې دوه کسه د یو بل سره په خبرو کې ډېر مخکې لاړ شي چې کوم پکې هوښیار یې هغه له پکار ده چې هغه خبره په هغه ځای پرېږدي بس یار ټیک شو بس دا به بیا شي انشاءالله دا باس نن پرېږدو او که نه تم زور کوې او زم زور کوم او آخره پورې ته خبره بوځې نو بیا به لازمن د هغې نه نقصان جوړېږي نو دی په هغې کې په ځای د دې چې په خپله غلی شي نو هغه ته وایي صلی علی رسول الله اوس ګوره چې هغه په جذباتو کې دی هغه وایي چې ته ورته وایې چې په پیغمبر علیه السلام درود ووایي هغه وایي چې یاره نه یې وایم انسان دی که دا خبره به هغه غلطه کوي خو ته د هغه جذبات چې دي ته په هغې کې خامخا دی مجبورې چې دی ستا په خولې تا ته ووایي چې نه یې وایم نو څه مطلب دی چې ته د پیغمبر نه منکرې یعنې دا ستا ملګری دی دا ته سره ته باس کوې که ته د سره دشمني کوې انتهایی او دا دی ته د زبرګۍ کې به خبره ښکارېږي
یعنی ما ته به بعضې ملګري یاره وایي د دې ما دا ډېر بد عادت دی د دې خلکو پکار ده چې د دې علما دې ته ووایي دا عادت پرېږده ته په بحث کې روان یې نه په بحث کې هغه نه غلی کېږي ته پخپله غلی شه هغه ته ووایه پخپله ته ووایه اللهم صل علی محمد او ته هغه په جذباتي ماحول کې او په یو جوش په یو ماحول کې ته هغه خامخا دې ته مجبورې چې ته ووایه صل علی رسول الله په پیغمبر درود ووایه نو که هغه ووایي خو ټیک به کړو ښه کار به وکړي او کم از کم په ذهن کې خو بیدار راشي چې یاره دا درود یې راله څنګه د دې غلط استعمال یې وکړو یعنی دا خو گویا کې تا د درود استحصال وکړو دا ته درود ایکسپلایټیشن تا وکړو تا د هغه د مسلمانۍ ایکسپلایټیشن وکړو هغه ته دا سزا ورکړې چې ته مسلمان یې ځکه نو دا قسمه خبرې کول او دا قسمه انداز په خلکو سره په خبرو کې اختیارول بیا د هغې نه بعد په جوش او په جذباتو کې راشي یو سړی بالکل آخري حد ته ورسېږي آخري حد ته ورسېږي په دې عربۍ ژبه کې یو متل دی وایي الاستقصاء خرقة هره خبره تر اخره پورې بوتلل بېوقوفتوب دی هره خبره د اخره پورې بوتلل بېوقوف نن مه بوځه که نه نن هلکه خبره ورسره ورانه شو نن دا خبره هلکه دا اجلاس ملتوي شو تاسو ګورئ که نه کله کله اسمبلی کې ګړپ ګړپ جوړ شي او خبره نه کېږي نو سپیکر وایي هلکه بس اجلاس ملتوي شو دا د هوښیارتوب کار هلکه دا نن خلک په جذباتو کې دي سبا له به بیا دا خبرې باندې بحث داسې په موبایل باندې به خبره کوي هلو السلام علیکم دې ته به نه ګوري دا سړی ډوډۍ خوري دا سړی په دې وخت کې مطالعه کوي دا سړی په دې وخت کې خبره دومره زما اوږد تقریر ته وزګار دی او دا السلام علیکم سره به یو پوره تقریر درته شروع یا لکه ته ما نه دا تپوس وکړه چې زه ستا تقریر اورېدو ته تیار یم که نه یم تا ما نه دې لپاره مخکې موقع اخیستې ده تا ما نه موقع وخت اخیستی دی زه به پلانکي موقع باندې ګنټه تقریر کوم او کله کله به مشر وي کله کله به محترم وي کله کله به هغه ډېر داسې سړی چې یاره ته به هغه ته خبره کوې نو هم حیران یې او چې ورته نه کوې نو هم به حیران یې نو کم از کم دا سړی وایي چې یاره السلام علیکم زه تاسو سره یو خبره کول غواړم ستا یو 15 منټه ټایم اخیستی شم نو والم آیا دې وخت کې تاسو به دې خبره ما ته ډېر داسې دي زما نه په دې باندې ډېر خلک خفه شي یعنې تر دې چې بله ورځ ما په هسپتال کې وم او ما ټلیفون وکړو یو کس یاره جی زما خو یو مسله ده ما ورته زه په دې وخت کې په هسپتال کې ما او د دوایۍ او د دې ټسټونو په چکر کې روان یم نو ته بل وخت ټلیفون وکړو او سړی خفه شو چې زما نه ته ټلیفون وکړو ته زما خو یو منټ خبره وه ښه نو زه چې ته په هر څه کې نو زه ستا یعنې دې معنا دا زما څه پرایویسي نشته ګوره اسلام تعالی د پرایویسي یو دومره لوی حق درکړی دی زما کور دی په دې کور کې یو سړي دروازه وډبوله قرآن دا وایي قرآن حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث کې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته نو خبر صحابه ورته ویل دې نه واړه واړه هلکان هم خبر دي عام جوانان ته هم خبر دي ټولو نه کشران دي وایي هغوی ته هم دا حدیث معلوم دی هغه څه دی یو سړی دی هغه دروازه وډبوي السلام علیکم نو یو ځل به ووایي السلام علیکم بل ځل به ووایي السلام علیکم بل ځل به ووایي چې درې ځله یې ووایي او دروازه چا بېرته نه کړه ځي زمونږ په پښتو کې به ته درې ځله ووایي او هغه ته به پته وي چې سړی دننه شته توبې وباسه نو بیا به یې په جرګو د میاګانو نه د ټولو میاګانو د مولیانو د زبرګانو د شیخانو جرګې پرې راولې بیا به د نارضا نه شي ها ما ده ته ښه پته وه چې زه به دروازه کې ولاړ یم او ده خو ما ته د سره دروازه یا لکه هغه په دې وخت کې تا دې خبرو ته نه وزدار ستا نه د هغه او هغه ته د شریعت حق ورکړی قرآن ورته وایي وان قیل لکم ارجعوا فارجعوا که د دننه درته اواز وکړي چې ښه دې پېژنم چې عبدالله او زما دوست خو فرجعوا واپس دی ما ته یاد دی بل کال ما به بخاري لولوله نو مطالعه به مې ډېره کوله په هغه ورځ ما ته د سینډویچ پته مو لګېده تاسو سینډویچ پېژنئ که نه زما نه خو به تاسو زیات خوړلي او دا ته پته ده چې سینډویچ ولې وایي چا ته پته ده پته ته نشته دا اصل کې په دې برطانیه کې یو ریاست دی د هغې ریاست یو سربراو هغه نواب و د هغه علاقې د هغه خپله سینډویچ نوم و پوهېږې په خبره هغه به جواري کوله چې جواري به یې کوله نو ښځې ته یې ووایي چې زه جواري کوم او دا واچوم که نه هغه څه شی به اچوي او په دې وخت کې زه وږی شم نو چې ډوډۍ خورم نو د ما نه خو هغه دا ولتا شی به علم بیا نو ته داسې څه طریقه اختیار کړه چې زه خوراک هم کوم او ما نه هغه دا هم نه خطا کېږي نو هغې وله بیا په هغه کې شی رابند کو بیا ورته وایي چې زه بس چکم ته وه او دا هم ور اچوه
وایګه په خبره نو ما به بیا دا چل کوم ما به بخاریم کتا وایګه به ته مې کتاب هم کتا دلته به مې داغه ډوډۍ کې به مې وړو ته مې په ډوډۍ کې رااله دا بینډا او دا به تنګړ ما تنګړ رااله پکې راون خاړه نو بیا به مې دام نو بچو ته مې پته و چې دا ډوډۍ ته نه دی وسګار خبره ته وسو وسګار شي نو سار د مانځنه پس زما عادت دی چې مطالعه زه د سار د مانځنه پس دغه وخت مطالعه کوم نن سبا خو لږه مشکلې ده پېشمنې نه باس خو عام عادت مې دا دی چې سار مانځنه پس دا وخت د مطالعې دپاره نو هغه وخت یې مطالعه کوه نو زما ټول ناکشری بچی په وکړې وړوکې نو بار ته ودرېسه مېلمانه راغلي نو هغه ورته وایي چې مونږ ته پلار ته دې اواز وکړه مونږ سره کار دی نو هغه ورته وایي چې دا وخت د مطالعې دی دا وخت کتاب ګوري بیا وروسته طالبانو ته سبق وایي بخاري ورته وایي نو هغه ورته وایي نه نو زموږ سره کار دی که هغه ورته وایي ګوره دا د هغه د مطالعې وخت دی او په دې وخت کې هغه د چا سره نه میلاوېږي مطالعه کوي ځکه چې بیا وروسته طالبانو ته سبق وایي نو هغې بیا ما ته دا خبره کوله او هغه واقعي میلمانه مو بیا وروسته ګیله مو کړله مانه نو وایي چې په درېیم ځل مې ورته ووایي نو وایي دا ماشوم مونږ ته وایي چې ښه نو چې اوس هغه مطالعه پرېږدي او ستاسو سره خبرې وکړي نو بیا به طالبانو ته ستاسو هغه خبرې وایي ځکه چې مطالعه خو به یې نه یې کړې نو ستاسو هغه خبرې به بیا طالبانو ته وایي وایي مونږ خو وایي چې د ده څه اوس څه ووایو واپس روان شو خو بیا ما نه ګیله وکړه ما ته وایي چې یاره ګوره مونږ دونه لرې نه رالو او تا مو ته یعنې ته که راتلې او تا د مخکې نه ما ته ویلې وې چې زه راځم نو ما به تا ته ویلې وې چې ته به فلان کې مقرره شه ما به تعالی وخت درکړی وی ځکه قرآن ما ته وایي حدیث ما ته وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم ان لنفسك عليك حقا وان لضيفك عليك حقا وان لزورك عليك حقا ستا د نفس هم پتا حق دی د نفس حقوق کله خلک نه ادا کوي دا نشه چې حرامه ده دا د نفس د حق خلاف ده دا ځان چې ضایع کول دی بې ځایه دا ځان بې ځایه وږې کول تږې کول دا خپل بې ځایه خواهشات پوره کول دا چې څه بې اعتدالۍ د انسان په ژوند کې راځي دا ټولې په دې وجه راځي چې دا د سړي د نفس حقوق ضایع کي وان لزورک علیک حقا ستا ملاقات د څوک راغی د هغه هم په تا باندې حق دی د میلمه هم په تا باندې حق دی نو فآت کل ذي حق حقه هر حقدار ته د هغه حق ورکړه حق دی ستا خو د هغې دا طریقه ده چې ته به د ما نه تپوس وکړې چې زه نیمه ګنټې ده یعنې ممکنه ده چې نن ما سره ګنټه نه وي او سبا ما سره 2 ګنټې ټیم وي زه به تا ته ویم چې سبا راشه بلکل کښېنه ستا خبره خو داسې هم نه زموږ یو استاد و هغه وی یو کس ما ته ووایي چې یاره زما زوی شوی دی نوم ولږدو نو ته راځه مولوي صاحب زموږ استاد دی اوس هم د مردان نو وی چې مازدیګر نه بیا روان کړم وی ما به ورته دا د پیغمبرانو نمونه دا د صحابهو نمونه دا د تابعینو نمونه دا د امامانو نمونه دا د مجتهدینو نمونه وی دا به مې ورته راپره کړو وی یوه ورځ بله ورځ بله ورځ وی په د اخر کې ما ته وی چې مولوي وی ما ورته وی چې نو څه نومونه وی راته وی چې شاګل دی پکې خوښ نه دی وی ما وی چې خدای دې تا غر کو پر کې چې ستا په مزغو کې شاګل نو په ما باندې دا دونه نمونه ولې وی خو تا به ما ته خپل نوم مخکې ویلی وی نو دا ما ته پته نه لګي چې ستا هغه مسله څه ده چې ته زما نه 2 ګنټې ټیم غواړې کله کله به داسې چې تا ته به وایي نه چې ته ووایه چې دا خبره ټیک ده لکه په ما یې څه لوی خو چې ته وایې چې ټیک ده نو ځه نو دا د دپاره به هم کله نو ما ته پته یي که نه تا ته دا چې ستا تجربه وشي تا ته به پته ولګي چې دا کوم سړی چې ټیم غواړي د څه دپاره ټیم غواړي نو کېدی چې ستا د ګنټه ټیم به ضایع کړي او خبره به بیا دی لکه دا تا ته چې ما وکړه چې د پیغمبرانو نومونه به یې خوښ نه شي خو یو نوم به د مشغول کړي چې یاره دغه یې پکې ویلې نو که دی پکې ویلې که ده پکې ورته شاګل ویلې نو به چې بس بلکل دا ټیک دی خو هغه 10 ورځې غریب دی په مخه لګیا او غږوي او د خپل مطلب خبره چې سراوي نشته نو په آخر کې نو دا ټیم ضروري نه ده چې ته څنګه غواړې تاله دې سړی درکړي دا هغه خبرې دي دې خبرو ته لږ سوچ کوئ دې آیاتونو ته سوچ وکړئ یا ایها الذین آمنو ایماندارو لا یسخر قوم من قوم سړی دې په سړو پورې نه خاندي د چا نقل ځینې خلک پرې پیښو کې ډېر ماهر وي یاره جي فلان کې سړی داسې او خو داسې چل کوي یو ځل زموږ یو مولانا صاحب دی د هغه پیښې چا په دغه کې دغه کې په څه وته په موبایل کې ما ته واوروي پلان ما چې ورده خو پلان کې مولوي صاحب دی بلکل هغه اواز چې هغه آیاتونه یې ویم غلطه وي او چې ترجمه یې هغه غلطه ما ویل لکه پرې مولانا څه چل شوی هغوی خاندل وی دا خو هغه نه دی وی دا خو بل سړی دی د هغه پیښې که دا پیښې کول نو ستا له خدای اهلیت او صلاحیت درکړی نو ته دا په پیښو کې استعمالوې
چا پورې خان دی، د سترګې داسې دي، د شونډه داسې ده، ها د شکل داسې دی، او د جامې خو داسې دي. دا مه کوه. ولا نساء من نساء عسى ان يكونوا خيرا منهم، کېدای شي دا دی ورپورې خاندي، دا د ده نه ښه. ولا نساء من نساء، او ښځې دې په ښځه پورې نه خاندي. د دې معنا دا نه ده چې سړي دې په ښځه پورې خاندي. په شریعت وایي او قرآن وایي چې دا خو کېدای نه چې سړي او ښځې به په یو مجلس کې ناسي او سړي به په ښځه پورې خاندي او ښځې به په سړو پورې خاندي. ځکه د سړو به ځان له مجلسي او د ښځو به ځان له مجلسي، نو سړي به په سړي پورې نه خاندي او ښځې به په ښځه پورې نه خاندي. او دا خبره چې سړي او ښځې به په یو ځای کې ناستي او بیا به پکې ګپي او سړي به په ښځه پورې خاندي او ښځې به په سړو پورې خاندي، دا د مسلمانانو مجلس نشي کېدی. عسى ان يكن خيرا منهن، کېدای شي چې دي د هغې نه ښې چې دا ورپورې خاندي. ولا تلمزوا انفسکم، او په یو بل باندې عیبونه مه لګوئ. په بل چا عیب لګول داسې دي لکه په ځان عیب لګول. لکه حدیث کې راځي یو سړی پلار ته کنځل کوي، صحابي وي د خدای پیغمبره پلار ته به سړی څنګه کنځل کوي، مور ته به څنګه؟ وایي نه نه، د بل مور ته به کنځل وکړي، نو هغه به د مور او پلار ته کنځل وکړي. نو د بل مور او پلار ته کنځل مه کوه چې ستا مور او پلار ته کنځل نه کوي. ولا تنابزوا بالالقاب، او یو بل ته غلط نمونه ماله، یو بل موله په غلطو نمونو، یو بل ته غلط نمونه وي، پیړ پنډیزه، پیړ سټیا، سانډه بیغمه، ها دا قسمه نمونه، دا یو بل ته دا نمونه. دا بئس الاسم الفسوق بعد الايمان، ډیر بد دی غنوم چې غنوم په خپل نافرمانی ده د ایمان نه بعد. یو سړی مؤمنم دی او بیا هم غلط نمونه ږدي، مؤمنم دی او بیا هم په دې کې مشهور دی، وی دی خلکو ته بد بد نمونه وایي، دا کار مه کوه، د ایمان سره منافي دی. ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون، او چا چې دې نه توبه وینېسته نو دا ظالمان دي. ګوره دلته د څه نه توبه، تر دې نه توبه ایستې ده. ها جي، نو د غلا نه توبه خو ټیک ده، دا خو به ته پکې خلکو ویلي، د دروغو نه توبه خو ته پکې ویلې ده، خو دا په انسان پورې خندا کول دا هم ګناه ده. یو بل پورې خندا کول دا په معاشره کې انتهایی د دې نه څه پیدا کېږي؟ بدګمانیانې، د دې نه جګړې پیدا کېږي، تربګنۍ او دشمنۍ د دې نه پیدا کېږي. دا د مسلمانان خو د یو بل رونه دي، هغه ورورولي د دې نه خرابېږي. یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے مؤمنانو ځان بچ کې د ډېرو ګمانونو نه، ځکه چې ان بعض الظن اسم، ځینې ګمانونه ګناه، ځینې ګمان ګناه دی. دا خبره خو ډېره جوړه ده او د دې ډېر تفصیلات دي. خو دا یو نقطه په ذهن کې کېنوه چې ګمان په چا کې فرض کا او ته وایې چې د پې بد ګمان کوم، نو دا خبره کم از کم د قرآن دا آیت ځینې کې کېنوه چې په دې سړي خو زه دا ګمان کومه، خو دا خو ما ته پته ده چې ځینې ګمان ګناه دی، نو دا زه چې پې کوم دا هغه ګناه خو به نه وي چېرته. سوچ وکړه چې دا ګمان پې زه ولې کوم. قرآن دا نه دی ویلی چې هر ګمان ګناه دی، ځینې ګمان نه بغیر کار نه کېږي. ولې د ګمان نه بغیر که کار کېدی نو په دې عدالت کې ولې د جج ته 100% پته وي چې دا کوم کیس فیصله دی کوي؟ نه جي، خو د هغه وکیلانو او د مدعي او د مدعا د بیان په نتیجه کې صرف ګمان راتلی شي، یقین خو نشي راتلی. یقین خو دې ته رایي سړي په خپلو سترګو ویني، نه جج خو هره معامله په سترګو لیدلې نه وي. مطلب دا دی د دې نه علاوه ډېر څیزونه داسې دي چې هغه د ګمان نه بغیر هلته کار کېږي نه، د ګمان نه بغیر. خو دا خبره ذهن کې کېنوه چې ته کله بد ګمان کې، نو ته په دې ځان پوهې که چې دا بد ګمان چې زه کوم، نو ګورې ځینې ګمانونه ګناه ده. نو آیا دا زه چې اوس په خپل بچي، په دې کور، په رور، په پلار، په تره، په دوست، په ملګري، په شاګرد، په ګاونډي کوم ګمان کوم، آیا دا هغه ګمان خو نه دی چې هغه قرآن وایي چې دا بد دی؟ نو دا سوچ ورته وکړه، دا غور ورته وکړه. نو که بیا درته پته ولګېده چې یاره کېدی شي دا خو هغه وي، نو بیا یې مه کوه. او که نه تا ته یقیني دا پته ولګي چې نه دا خو هغه نه دی، د دې خو دا وجه شته، نو بیا ته په دې کې آزاد یې. خو کم از کم په هغه وخت کې دا سوچ وکړه. ولا تجسسوا، او د چا د پټو خبرو معلومات مه کوئ، د چا جاسوسي مه کوئ چې یاره دا سړی څه کوي. او نن سبا خو تا ته پته ده زمونږ د صوبې د پخواني حکومت خو د دې ټول صوبه سرحد د خیبر پښتونخوا د ټولو کورونو هغه نمبر یې ورته ورکړی وی، وایي امریکایانو ته هر چا ته پته ده چې په دې کور کې څه کېږي. دا باقاعده د سټلایټ نه معلوموي. په خپل هم جاسوسي ګناه ده، خو ظالمه بل له خو یې مه ورکوه که نه.
او بیا هغوی د دنیا او په ټوله دنیا کې په یورپ کې دا یو دوستان څوک شته نه، شیطانان دي امریکایان، دا سکه د ابلیس بچي دي، سکه د دجال شاګردان دي. نو دې د دجال شاګردانو په ټوله دنیا کې د جاسوسۍ یو نیټورک شروع کړی دی. او په اسلام آباد کې دننه په سفارتخانه کې دننه داسې آلات لګولي دي چې په پارلیمنت هاوس کې چې هغه ان کیمرا بریفینګ چې ورته دی وایي که نه، ان کیمرا بریفینګ چې به یې د بار نه هېڅ چا ته پته نه لګي او دننه هغه هم هغې ته پته لګي او خبرې هم اوري او د خلکو په خوله کې ګونګړي دي، غږ ورته نه شي کولی چې دا ولې. هغه یورپیان هم لږه لکۍ رقۍ رالقۍ لږه غونده کې څه خبرې ورته وکړي دا م ولې وکړه، خو نیغ په نیغه باندې ورته هېڅوک نه شي ویلی ورته. تاسو ته دونه د دنیا بدماش جوړ کړو چې د خپل حق خبره هغه یو سنوډین دی هغه خبره کړې ده، د هغې غریب اوس ځای نشته په دنیا کې، ځکه چې هغه خبره کړې په دنیا کې وایي د جاسوسۍ جال یې خور کړی دی او د خلکو جاسوسي کوي. په اربونو دغه چې دي د جاسوسۍ نیټورک او دغه شیزونه د خلکو د جاسوسۍ هغه شیزونه هغه د پاکستان او د بل ملک او د بل ملک د دنیا او د عرب او د ټولو هغه هغوی ته رسېدلي. څوک ورته شته نه شي ورته وایي چې دا څه کوې، نو دا ستا حقوق نه دي، ته دا ستا حقوق نه دي، ته د خپل حقوقو نه خبر نه، دا ستا انساني حقوق نه، دا پامال کېږي نه، دا زما پرایویسي نه ده چې زه خبرې کوم هم تا ته به پته وي چې زه په کور کې کښېنم. یعنې تر دې چې مونږ ته خلک وایي چې په ځینې هوټلو کې باقاعده په پاکستان کې دننه هم داسې ده چې د هغې په هغه واشرومونو کې باقاعده دننه کیمرې لګولې دي، په واشرومونو کې دننه کیمرې. نخر دا انسانیت دی، دا جی جدید تهذیب دی، که دا تهذیب خو په داسې تهذیب دی لعنتی بیا. انسان هغه پرایویسي ختمه شو، انسان نه څه شی جوړ ولا تجسسوا، د چا د پټو خبرو معلومات مه کوئ، ولا یغتب بعضکم بعضا، او په تاسو کې د ځینې خلک د ځینو غیبت نه کوي. ولې؟ ځکه چې د چا غیبت داسې دی لکه د مړ رور غوښې خوړل، مړ او مردارې غوښې. دا درته پته ولګي چې د اخلاقیاتو ورېس داسې اثرات دي، هغه ته پېژنې نه. تا ته ما بل ورځ یو خبره کړې وه چې د اخلاقیاتو اثرات شته، ملائک په هغې اثراتو پوهېږي، او دا په دې قیامت کې چې الله تعالی د یو عمل حساب ورکوي نو یوازې د هغه دغه مادي عمل حساب به نه وي، د هغې اخلاقي عمل اخلاقي اثر او د هغې مادي عمل اخلاقي اثر باندې به هم باقاعده حساب کېږي. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتموه، ولې ستاسو دا خوښه ده، ستاسو د یو تن دا خوښه ده چې وخوري د خپل مړ ورور غوښې، نو فکرهتموه دا به ستاسو بیا بدې شي او په دا به هم کرکه به هم تکېږي. واتقوا الله، نو داسې مه کوئ، د الله نه ویرېږئ، بېشکه الله تعالی ته د قبلونکی مهربان دی. دا هغه آیاتونه دي چې نبي علیه الصلاة والسلام د معراج نه راوړي چې دې ته د اسلامي حکومت منشور ویلی شي. وقضا ربک الله تعبدوا الا ایاه، او ستا رب فیصله کړې ده چې عبادت منه کوئ مګر د یو الله. وبالوالدین احسانا، د مور او پلار سره به ښه سلوک کوئ. اما یبلغن عندک الکبر احدهما، که چېرته ورسېږي ستا په موجودګۍ کې بوډاوالي ته یو تن په دې کې او کلاهما یا دواړه، فلا تقل لهما اف، نو دې ته اف مه وایه. بوډاوالي کې ځکه وایي چې بوډاوالي کې بیا د سړي مزاج نازک شي، نه په معمولي خبره باندې خفه کېږي. چې ته څه خبره وکړې او هغه ته وایې چې اوف دې ورته نورو دې متاسه نه وایې، خو هغه ته وایې چې یاره ماله دا یا دا فلانکی کار دې ولې وکړو، او ته داسې د انداز اختیار کړې لکه چې هغه وایي چې یاره څه خبره خو یې راته کوله، خو نو خبره خو تا وکړه، ولې ته څه وایې چې دی بوډا شو نو د اوس عقل کار نه کوي، دا ځوان ته نو ته په خبره پوهېږې او دی پرې نه پوهېږي. د دې ځینو خلکو دا خیال دی دا سپینګیري باباګان چې که نه دا د هېڅ نه هم نه دي خبر، نو د هغې به مخکې داسې خبرې کوي لکه ته به وایې چې دا ډو سر نه ده، بس دا دی یوازې پوهېږي او بابا د څه نه خبر نه دی، دا ته بیا قمقل ښکاري. نو ولا تقل لهما اف، اف ورته مه وایه چې په دې خفه کېږي. ولا تنهرهما، ورټی مه. وقل لهما قولا کریما، وایه دې دواړو ته د عزت خبره او د شرافت خبره، خوږه خبره ورته کوه. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، او ښکته کړه دې دواړو ته وزرې د کمزورۍ د مهربانۍ د وجې نه، د دې وجې نه چې د میراث نه به مې محروم کړي، او چې دا هر څه وکړي نو بیا هم دعا ورته کوه ځکه چې حق نه ادا کړي. وقل رب ارحمهما کما ربیاني صغیرا، او داسې وایه چې ای زما رب په دې دواړو رحم وکړې څنګه چې دي زما تربیت کړی چې زما شومم. ربکم اعلم بما فی نفوسکم، ستاسو رب پوه دی په هغه څه چې ستاسو په دې زړونو کې دي.
ان تكونوا صالحین کتاسو خلق فانه كان للاوابین غفورا نو الله تعالی دا داسې خلکو لپاره چې الله تعالی ګرځي بخون کې ده. وقل لعبادي او اے پیغمبر زما دي بندگانو ته وایا یقول التي هي احسن چې دا هغه خبرې وکي هغه خبرې وکي چې هغه ډېرې بهترې دي. مثلا په مناظره کې په بحث کې اسی په خبرو غب شپ کې نامناسب خبر دي نه کوي ځکه جګړه به جوړ شي. کله کله د دوستانو کې د غب شپ نه جګړه جوړ شي په غب کې وران شي الګ وي ولې وي په غب کې وران شي. نو الله تعالی وي بندگانو ته وایا چې یقول التي هي احسن چې سمې خبرې کوي په غب کې د مرانه خبرې نه کوي په غب کې شیطان خیروانه خو جګړه جوړي. ان الشیطان ينزغ بينهم بشک شیطان د خلق په منځ کې دشمنی را پیدا کوي. ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا بشک شیطان د انسان دشمن دی ښکارا. بل آیت والذین یجتنبون کبائر الاسم متقیان مؤمنان هغه کسان دي چې هغه ځان ساتي د غټو ګناهونو والفواحش او د بے حیاینا واذا ما غضبوا او چې کله په غصه شي هم یغفرون خلق ته معافي کوي. والذین استجابوا لربهم او دا کسان دي چې خپل رب خبره مني واقام الصلاه او منځ قائموي وامرهم شورى بينهم او د دې معاملات په مشوره کې په خپل منځ کې اجتماعي معاملات د کور معاملات په مشوره. ومما رزقناهم ينفقون او چې سوال موږ ورکړي خرج کوي. والذین اذا اصابهم البغي او دا کسان دي چې کله دې ته زیاته ورشي یعنی دې سره څوک زیاته وکي نو هم ينتصرون دې بیا خپل بدل لي. دا داسې دمکړي مګي نه دي دا بخشوان نه دي دا راهبان نه دي چې د کافر نه بدل نه لي. ها مؤمن سره خسلوک کوي چې کله قوت ور سره نه په کمزوري گزار نه کوي بیا کمزوري معاف کوي. او چې سړی د تکبر او د نشي په وجه او د ظلم په وجه دې سره زیاته کوي نه بیا وته د نه غون ته بیا ودريږي ورته د مولانا مودودي خبره بیا د وسپنو ني که څوک خلیته واچي نو چې چلے نشي غاخونه به علماء کې بیا ځان د وسپنو ني جوړې کا دا څنګه چې بس ارچاته یې راځي بس دا ګوره قرآن وی هم ينتصرون پل بدل لی مومن دیتا وی. وجزاء سیئة سیئة مثلها او دا بده بدلیم دا بده بدلا دا دغی بده عمر بدلا یعنی که بدلا علی نو اغم رکواس نشی اول اغا ظالم او است ظالم نشی. فمن عفا و اصلحا چاچه معافی اکڑا و خاملی وکف اجرو والله نو مزدوری پا اللہ رضا که معافی گران کار دے نو اللہ ویتا غصہ تیرے کرده بده معاف. انه لا يحب الظالمین بشک اللہ تعالی نفخی ظالمان چه اول در سراغ ظلمو کو او اس بستا نمبر را گئے نتوی ورگا زبد خخت جواب پا گٹا کو دا خو مکو. ولمن انتصر بعد ظلمه او چاچه بدل واغس پس داغیره چه پد ظلم شو فاولئک ما علیهم من سبیل نو پدا کسانو باندې سملامتیا نشتا. انما السبیل علی الذین یظلمون الناس ملامتیا پاغه چا د په خلکو باندې ظلم کوي و یبغون فی الارض بغیر الحق او زیاته کوي پس ما کې پنا حق اولئک لهم عذاب علیم دا کسان چې دی پنا حق زیاته کوي د پاره درناک عذاب ده. ولمن صبر وغفر چاچه صبر کو بلته معافی وکړه ان ذلک لمن عزم الامور دا د غټو غټو اهم کارونو نه یو کار دی دا د ارچا کار نه دی ګوره د غټو اخلاقیات کار. بل آیت فلقتحم العقبه د اسی وی چې زما غټ غټ کارونه کړی دي خدای خو لا غټ ډیره کته نه دی ختلې د خو لا غټ کار نه دی کړی هغه غټ کار څه دی وما ادراک ما العقبه د خو لا ډیره نه فتح کړی لکه موږ پښتو کې موږ وایو مرسته کشمیر دی فتح کړ نو هغه ډیره فتح کول څه ته وایي نو فک رقبه مریو غاړه آزادول یعنی غلام آزادول او اطعام یا چاله ډوډۍ ورکول فی یوم ذی مسغبه د لوږې په ورځ چاله یتیمن داسې یتیم لا ذا مقربه چې رشته داري او مسکینا یا داسې غریب لا ذا متربه چې په خاورو کې ناشي په خاورو خزلو کې ناشته غریب دی رشتہ دار نه دی خو غریب دله ډوډۍ ور. ثم كان من الذين بیا د دینه غټه خبره ده چې دا کسانو نه ده امنو چې ایمان راوړو وتواصوا بالصبر او یو بل توصیت کوي په صبر وتواصوا بالمرحمه او یو بل توصیت کوي په رحمت او مهربانه. اولئک اصحاب المیمنه دا کسان دي چې دا خوش قسمت دي. میمنه معنی څه خیلاس والا
یعنی دا خوش قسمته او دا خوش نصیب خلق دی، دا ښه نصیب خلق دی. الله دې په دې کې موږ شمار کړي. واخر دعوانا ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة. صلی اللہ تعالی علیہ